چې هغه خو هم کله ورته وزارت یا قصه غتاره سمه نه وي نو هغه هم چې کوم دی نو ځان ان ساتي نو هغه ویلي چې حکومت سره په کمیټیانو کې د ناستې نه اعلان نه چې کوم دی نو هغه انکار کړی دی او پی ټي آی والا ته ویلي چې تاسو هم دغه مشورې ورکړې ده چې دغه کمیټه تاسو پرېږدئ او د پارلمان نه بار د میډیا سره دا خبرې کړې دي هغوی چې هغه ټولې کمیټې د هغې نه استعفا ورکومه په کومه چې د حکومت سره او تحریک انصاف ته خو هم دا وایم چې تاسو دغه کمیټیانې پرېږدئ او تحریک انصاف کله داسې پرېږدي هغوی خو د خپلو مفادو جنګ کوي هغوی سره دا غم نشته د هغوی 1 پوینټ ایجنډا ده هغه درې ښایي محمود خان ورته ډېر هم ووایي که نه نو دا خبره چې کومه ده نو دا به هرګز دغه شی نه وي ښه دی اوس چې د جعلي پارلمنټ دی او د پی ټي آی منډیټ چې کوم دی نو هغه یې پټ کړی دی او تاریخ کې کلم چې کوم دی نو آی ایم ایف وفد عدالت ته چې کوم دی نو هغه نه دی تللی محمود خان چکزی دا و چې د پی ټي آی ته زه مشوره ورکوم چې د پارلمنټ نه بار خپل ایوان ولګوي چې باغې کې سپیکر اسد قیصر وي او زمونږ چې کم ممبران دي د سلو پورې دي نو هغه د عوام ته وي چې زمونږ اصل نماینده جماعت چې کم دی نو هغه دا دی نو داسې دوی نشي کولی نه استعفاګانې ورکولی شي دا مشوره هم دی بس ته چې استعفا ورکولی صوبایي حکومت ته مې وختي استعفا ورکړی و خو پیدې دي مراعات دي دا د خپل دغه هغه و چې د ترکیه او د آرمي چیف ترکیه پر اتک کې چې کم دی نو د آرمي چیف دا یو ډېر لوی رول دی او په دې کې د اردوران د عهدې خټایا لیکن په دغه کې چې کوم دی نو عوام د روزي او د آیین سات دی ورکړي او طیب اردوګان چې کوم دی نو هغه د ایردوان هغه لیکلي چې دا دوباره دغه عهدې ته چې کوم دی نو ورسېده چې دې کې هم د آرمي چیف کار دی اوس په دغه خبره چې کوم دی دغه زما په ذهن کې رانه چې دا خبره د په کم سنس باندې کړې ده خو به هر حال دغه یو خبره پکې کړې ده چې د ترکی د صدر چې کوم دی اوس پر اتک کې د آرمي چیف ډېر مهم رول دی او که نه هلته د هغوی خبرې کوي زموږ حکمرانان خو همیشه د نورو ملکونو صفتونه کوي او خپلو ملکونو پسې پروپیګنډې خپل ملکونو چې کوم دی نو هغې ته نقصان ورکولو چې کوم دی نو یو خاصه هغه روانه په دې ملک کې ښایي بیا